چې کوم دی نسم ځای ته خو دې رسولی دی که نه 4 کاله خو دې په دې وفاق کې تا حکومت کړی دی د هغې هغه اثرات خو شته دی تر اوسه چې کوم دی خلک وایي د هغه په حکومت کې په 150 باندې لیټر تیل نو بیا خو د نواز شریف په حکومت کې په 78 و که نه نو 150 ته د ولې ورسول اوس خو د 200 یا 300 ته رسي د هغه ټیم نه لږ وخت لري دا خلک کینی او په دې سوچو کې چې کله بلدیاتي انتخاباتو تا بیټ نښه ناغسته ترماس نښه به دې اخیستله خلکو به ویل په ترماس هم خیال ساتئ دلته کې مولانا صاحب چې کوم دی دا ریکارډ اوټونه اخلي دلته کې چې کوم دی نو تنګیم دی چې کوم دی نو یو عام کس ګټي نو دا د هغې اثرات وکړه چې دا ملک کم ځای ته رسېدلی او څونه نقصان یې کړی او عوام څونه په تکلیف کې وو بس دغه یو خبره پکې راله چې عدم اعتماد وشو دغه یو کال مخکې د دې حکومت واغستی شو د هغې نه پس چې کوم دی نو دا خلک پښتون قام خو دی همدردۍ پورې دی ان دې وخت کې پنجاب سند بلوچستان هغه پیښ شوي دي پرون چې په کراچۍ کې ان پي کومه جلسه کړې ده او څونه پښتانه هغه ته راغونډ شوي نو دا هغه ریکارډي جلسه چې کومه ده په تاریخ کې په لومړي ځل چې پښتنو کې اوس پویه راځي او هغه پښتانه چې کوم په پردیس کې ژوند کوي یعنی په نورو صوبو کې ژوند کوي نو هغوی ته دغه وي چېرې په دې صوبې باندې خپله صوبه هم ده خپل اختیار خبره ده دلته کې هر رنګه پیداوار شته دی پیدې پکې شته دی خو چې یو پوی کس راشي حیدر خان یو 15 کال حکومت کړی دی او د دې اپوزیشن هم نن صفت کوي او نور په خپل هم چې کوم دی نو صفتي دي چې د صوبې له څه کارونه کړي دي یونیورسټۍ کالجونه موږ له داسې خلکه پکار دي چې زموږ د صوبې له ترقي راکوي داسې نه چې بس صرف په سټیج باندې خبرې کوي اعلانونه کوي تر نن ورځې پورې پوه نه شو چې سولر به خلکو ته کله میلاویږي او څنګه میلاویږي سروې وشوله معذور ته پیسې کله میلاویږي او څنګه میلاویږي 50 لک روپۍ به د خلکو ته قرضه څنګه میلاویږي ته خو خبر روړې خو د خبر خو چې کوم دی بیا پاسداري نه کوي چېرې حقیقت څه دي او څه به کېږي هلته کې هغوی خپلو کې نښتي چې اوس به د کورسۍ نزدې یو خبر درکړم داسې ده الب خان زمونږ زم اضلاع چې دي سابقه پاټه اول خو دا په عجلت کې دا دغه شوه زم شوه په صوبه کې یو په هغه ټیم کې پې د څه خلکو رضا و د څه پې نه وه خو بهرحال په هغې کې لکه هغه قانوني دغه ته ونه کتي شو د هغې یو دغه شو پاټه داسې وه چې دا به د وفاق د انډر لاندې به د دې ټول حساب کتاب چې به دا د وفاق سره به اوس چې کله بیا صوبه کې دا زم شوه نو د دې په این اف سي واټ کې د هغې هغه سیسه کې نه ښودی شوه نه په هغې باندې خبرې اترې وشوې نه د هغې ته چې کوم فنډینګ د وفاق نه کېده هغه فنډینګ ته دغه هم نه شو یو خو زموږ نه سیټونه هم دلته راله کم کوز کړله او بس وی چې په صوبه کې زم شو بس صوبه پې شو پاټه پې شوه اوس یو د قومي اسمبلۍ یو کمیټي ده هغه کمیټي ته دا کار حواله کړی دی په یو اډر باندې الب خان چې څومره د وفاق فنډ دی نو دا به ډایرکټ د صوبایي حکومت دغه نه بغیر په پاټه کې لګي په سابقه پاټه کې کوم زم اضلاع چې دي په هغې باندې زموږ صوبایي ګورنمنټ چې دی هغه په هغې باندې خفه دی موږ ته تېره ورځ هغه ملک صاحب ټلیفون کړی و د عوامي نیشنل پارټۍ مشر هم دی او چې د غلنۍ په دې روډ باندې خبرو کې د غلنۍ روډ چې دی دا نه جوړېږي او دا دغسې روان ویجاړ پروت دی په پاټه کې که موږ په سابقه پاټه په موجوده زم اضلاع چې ورته موږ ویو په هغې کې که موږ وګورو نو هلته بنیادي سهولتونه ډېر زیات هلته مشکلاتو سره خلک مخ دي خلک هلته کې په دغه کې دي څومره چې د اوبو مسلې هلته کې ډېرې زیاتې دي د صحت مسلې هلته کې دي انټرنیټ ګوره په دې موجوده دور کې چې موږ وایو چې موږ دغه ته ځو ډیجیټلایزیشن ته ځو بیا رانه غلط شو نو دغې ته موږ روان یو او دې دلته کې چې دی نو خلک نیټ قدر ته نشته نو مونږ به په سي حساب باندې ویو چې یاره مونږ دلته ترقي وکړو مونږ په ترقۍ باندې روان یو تا ځوان کله دا څیزونه ته نه ورکې د هغې بنیادي سهولتونه ورله ته نه ورکې په صوبه کې اختیار د صوبې سره دی زم د صوبې سره ده فنډ وفاق وایي چې زه پکې استعمالوم خو د دې هر څه باوجود م که مونږ وګورو نو خلک چې دي هغه هلته کې په کوم حساب باندې ژوند تېروي نه د اف سی آر د لاندې د هغې زندګي ښه وه او نه اوس چې په دې موجوده صورتحال کې دي نو عموما په هغې کې هم هغسې دي ټیک ته چې خلکو ته به ریلیف میلو شوي خلک په خوشحالي د ډېرو خبرو باندې به هغې ته دغه خو چې کوم سهولتونه دي نو هغه بنیادي سهولتونه خو هم نشته دی که نه د صحت سهولت هغسې نشته دی د تعلیم سهولت نشته بله خبره وره مونږ ته بار د یوه خبره کېږي چې دلته کې مونږ سره ډېر لوی مدنیات دي مونږ سره زمونږ د مدنیاتو څه حساب کتاب دی د شانګلې خلک کوټې ته ځي او په خیبر کې ځي او په کانونو کې کار کوي او کان پیل ته راپاسه کېني او پکې مړه شي 10 پکې مړه شو 15 پکې مړه شو ځکه چې هغوی په ځمکه کې لاندې کیلومیټر او 2 کیلومیټر لاندې په ځمکه کې هغوی لګي کار یې پکې کوو خبره صرف دا ده چې مونږ ته دا لیډران دا خبره کوي چې هر څه مونږ سره 20 بسیار دي هر څه ډېر تیر دي خو مونږ سره صرف د لیډرشپ کمې دی لیډرشپ خو د دوی دی نو بس خبره خو بیا هم د دوی نه نواره ده